دلته کې مسله ده التسبیح للنساء والتسبیح للرجال. ښه که منځه کې څه مسله پیښه شوله مخکې خو ښځې هسې منځه کې شریکېدي که نه، اوس خو نه شریکېږي، اوس خو مسله دومره ورته نشته. خو مثلا که بیا هم وي که نه، خبره پکې دا ده څه ښځه به تسبیح کوي. تسبیح معنی چکچکې وهل. چکچکې وهلې څه طریقه ده؟ چاکې وهلو طریقه دا شی ته به ورکړي. صحیح ده. په د څټ باندې د مخ لاس ته رسي ووهي. ښه که نه، معنا ده چې امام صاحب نه غلطي وشوه، متوجه به شي. او که سړی سبحان الله به ښځې به اواز نه وباسي سبحان الله وغیره، ځکه د اواز سطر کې راځي. دې ځای کې ضرورت ته وګوره بیا صحیح شوه. اوس همدا خبرې کوي. وبه قال حدثنا ابو حنیفه عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سن في الصلاة اذا نابهم فيه شيء شو لا فيه شي كان التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ضرب الكف على الكف. صحيح. وبه قال حدثنا ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم عن الاسود بن يزيد انه سال عائشه عما يقطع الصلاه. عائشه بي نوې پرې کې اسود بن يزيد تاسو کوز د کم شي منځ خرابوي کنه. فقال دغه د عراق ولا خلق تو یزنه ځکه خلق چې فقال تعالی العراق یا اهل النفاق د سیلو خو نه مړه بس عراق ولا خلق تیر شته د خبرې ما کوي کنه چې د خځې سره مزمتيږي او غیره وغیره. صحیح ده. تزومنا تاسو دا خبرې کې دی کې چن الحمار والكلب السنور يقطعون الصلاه چې د خر شول سپې شول پیشو وغیره شدي سره منځ خرابېږي منځ ختمي. قرنتمونا بهم مونږ هم سپې سره میلاو کړل چې مونږ سره مزمتيږي. ادرا ما استطعت بس که خر رغلو سپیره لو غیره لري که څومره طاقت یې منځ نه خرابېږي. اخوای که ځان نه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي پیغمبر څنګه خو مونږ کول انا نائمه الى جنبه زه به سر ته پرته وم ځکه کوټه شریفه وړه وه که نه. پیغمبر اسلام بچور کې سجده کوله که نه نایشي به وي خپې راګرځولې. صحیح ده. خپې به راګرځې که هلې سجدې ځای به جوړېدو دومره تنګه و. دا اوس دلیل دی په چاونې څه هغه څه مونږ دپاره دلیل شو که نه. لکه د یو څه نائمة الی بین یدیه الفاظ شته نور روایاتو کې که نه. المونځ ماتېږي یا مخ ته تېره شي که نه. مخ ته تېرېدو څه دا خو مخ ته پرته وه که نه. نایشي وي کله کله خوب کې نه خو د غړي به اوږده پرته وه که نه. نو بیا وې څیلو سو انا نائمة الی جنبه علیه ثوب جانبه علیه د یو طرف په سړي باندې راغورځي کپړې والا که نه. وبه قال حدثنا ابو حنيفه عن حماد بن ابراهيم عن القمه عن عبد الله قال ان كسفت الشمس يوم مات ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم. د ابراهيم رضی الله عنه د بل خزن عمر یقبتیه بچي وکنه. پیغمبر علیه الصلاه والسلام نزنین بچي د وفات شو. چې وفات شو په هغه ورځ باندې د اسمان سترګه توره شوله. خلک وی چې یاره د ابراهيم رضی الله وفات شوی دی ځکه د سورج ګرهن وشو. لکه خلکو مخکې کې دا چې عظیم من الارض کله وفات شي غټ سړی وي بادشاه وي که نه شهنشاه وي. نه شهنشاه به نه وي ځکه منه ده. څوک وفات شي شاه وفات شي بادشاه وفات شي که نه غټ بزرګ وغیره یې بیا څه کېږي سورج ګرن کېږي که نه وغیره ځمکه وغیره خفه کېږي. پیغمبر اسلام ته دې سره د دې خبرې سره تعلق نشته. اصل کې دا د انسان ګناهونو په وجه کېږي. ټیک شوه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب تقرير وفرمل فقال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت احد ولا لحياته. که څوک عظیم انسان دی دنیا ته راشي یا لاړ شي په دې وجه باندې د غدوشیانو کې په سورج او په چاند کې څه تغیر وغیره نه راځي. ښه که نه. پیدا رایتم ذلک چې کله داسې حالت وګورئ که نه تاسو دپاره د شریعت حکم څه دی دې ته وګورئ. دا خبرې پکې مه کوه څنګه وشو څنګه ونه شو. فصلوا لمونځ کوئ واحمدوا الله وکبروه وسبحوه ذکر تسبیح کوئ حتی ینجلي ایه من کسب کوم یو چې تور شي بس چې سپین شي هغه ټیمه پرې کوشش کوئ. ښه ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين. زموږ دپاره څه شو لایحه عمل شوه. وبه قال حدثنا ابو حنيفه عن عطاء عن ابيه عن ابن عمر قال انكسفت الشمس يوم مات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس انكسفت الشمس لموت ابراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما طويلا وقد منزت ودر حتى ظنوا انه لا يركع شركوت لك نجي ثم ركع فكان ركوع قدر قيامه به وګد رکوع وکړو که څومره قرات څه کړی وو ثمره فراسه فکان قیام قدر رکوع بیا د قومه څه د دای رکوع له وکړو برابر ثم سجد قدر قيامه ثم جلس فكان جلوس بين السجدتين قدر سجود يعني ارشي پکې وګدو ثم سجد قدر جلوس ثم صلى ركعه الثانيه ففعل مثل ذلك ولا ركعه پشان دی وکړو حتى اذا كانت السجده منها
حتی اذا كانت السجدة منها بکا پشتد د بکا سجدی کې شنو وژړېدو صحیح ده ټیک شوه فسمعناه وهو يقول نو دا ویلو الله الم تعدني ان لا تعذبهم وانا فيهم خدای پاک ته خو مسره وعده کړې چې زه پکې ومه نو عذاب به نه ورکړي قرآن کې سویل دي ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ثم جلس فتشهد ثم انصرف واقبل عليهم بوجهه ثم قال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده خدای پاک بندگان په ډېری کوي لا يكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا كان كذلك فعليكم بالصلاه ولقد رأيتني يدنيت من الجنه چې په دې منځ کې پیغمبر سره ته جنت او جهنم ډېر نږدې کړي شوی وو ځنه علما یې نقشه ته دیواله باندې راوړل شي او ځنه ځکه حقيقي معنی د الله ته ممکنه ده صحیح ده نو ډېر عجیبه غونې مناظر پیغمبر سم ته وښودل شو دې منځ کې دغه د مونځ اوږد کړی و دا معنی نه ده چې ته اوږد مونځ وکړه بس 2 رکعته وکړې کول شي صحیح ده مختصر کوي اوږد کوي د مونځ عجیبه غونې مونځ صحیح ده غال شکرات ښه ده که نه اوږد کړي استغفار وغیره کول ولقد رأيتني أدنيت من الجنة حتى لو شئت أن أتناول غصن من أغصان شجرها هیڅ کما وخت چې د جنت د انګور ولای د چی ولای و څنګه روانې سم غونچا نه مار نه ولای شوله خدا سينو کو بس کنه تقدیر خبري فعلت ندامي کول شو ولقد رأيتني أدنيت من النار حتى جعلت أتقي تزان می بچ کولو سیده ولقد رأيت سارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية سارق بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب بالنار كم سړي غلا څه کړي و حتى سزا ورکول شو ولقد رأيت في عبدين دعدع وسارق الحجاج بمحجنه چې په دې جهنم کې مې 2 کسان وکړو 2 غلامانو بس کنه کسانو یو دعدع نه مې د بل چې شو حجاج د حاجیانو نه بغلا کوله ځان ته لخته جوړه کړی و بیا لخته کې کوګ می خچول په ځما کې ګرډول چاله شي پکې خښ شو دی په ځان نه ګول کړو لګ بچتنه لر یوړل بس بیا بیره واخستو کچاګیر کده چې شي کوي سامان نه د خو معنا کولو کنه د خو لخته پر خپل خښ شو پکې میخته کنه سید میخجن ځان نه جوړ کړی قدر ايت فيها يعني عصا معوجة في راسها حديدة يتعلق بها الامتياز سمنون ور پر خخیدلو بس داسې کوي کنه ولقد رفي امرأة أدماء حميرية خبيل تکي مو خزه وکتل کنه یو خزه مرکی وکتل ادما یعنی ادما چې تل شي خړ رنگي سي سور رنگي حميرية د حمير قبيله حميرية تعذب في هرة لها يبشو دي وجنه سزا ورکول شربتتها دي ټینګه تړلو فلم تطعمها نخي روټي ورکول ولم تداها تاكل من خشاش لدني پرې دوله چې د ژمکې ولا چونجي مونجي او حشرات یا حشرات وخوري او منګک وغيره وخوري وفي روايه النحوي وفي روايه لقد رأيت عبدين دعدع سارق الحجاج بمحجن فكان اذا خفيه چې کله د سیلاغونی لاړو چنور غب شو ذهب نبي بخ د شي یوړلو ښه بدراو خدن شوکه القالت الشين بيبي دواء بابانا بجړل شين متعلق بمحجن د سامان خو زمالخت پرې خوښ شولو په روایت کان اذا خفي له شيء ذهب به بيوړلو واذا ظهر عليه قال ببل شين متعلق بمحجن